هغه پښې دې ماتې سي چې تراویح نسي کولی، هغه ځواني دې په اور پسې سي چې دی لمونځ نسي کولی، دی روزه نسي نیولی، دی ځان ته ځوان وایي، دا ځواني دې په اور پسې سي. تر دې ځواني خو مرګ ښه ده. آیا دا پښې دا ستا ځواني دا ته د دنیا دپاره خاورې کولی سې؟ دا خپلې پښې د دنیا دپاره ستړې کولی سې؟ دا طاقت ستا ته الله جل جلاله درکړی ده، دا د دنیا دپاره ته استعمالولی سې، لیکن دا طاقت چې الله جل جلاله درکړی ده دا ته د تراویح دپاره نسې استعمالولی، د روزې دپاره نسې استعمالولی، لمونځ نسې کولی. دا ته ځوان یې، بیا چې بوډا سې بیا تراویح کوې، بیا چې بوډا سې بیا ته سپین ږیری سې بیا روزه نیسې، بیا چې کله بوډا سوې تا ته خپله خلک وایي چې حاجي صاحب، کاکا، کاکو، لالا، بابا ته روزه نسې نیولی، روزه مه نیسه، روزه وخوره، تراویح نسې کولی، کور لمونځ وکړه. ولې ځکه تا ځواني داسې فالتو تېره کړې وه چې په ځواني کې ته تراویح ونه کړې، په ځواني کې ته لمونځ ونه کړې، په ځواني کې ته روزه ونه نیسېږې، نو څه وخت روزه نیسې، څه وخت تراویح کوې چې کله د شپېتو کالو سې، د 80 کالو سې، ستا په ملا کې درد پیدا سي، په کوڼیو کې دې درد پیدا سي، ستا ټول بدن درد کوي، بیا ته تراویح کوې، بیا ته لمونځ کوې، بیا ته روزه نیسې. اوس ځوان یې، دنیا دپاره کوشش کوې، چې کله بوډا سې بیا د دین دپاره کوشش کوې. دا ستا ځواني دې په اور پسې سي، دا ستا پښې دې ماته سي، ستا ملا دې ماته سي چې ته نه تراویح کولی سې، نه روزه نیولی سې، نه لمونځ کولی سې.